ستا ګناه زیات نه دی آیات الله خو به هر حال پیغمبر سم پسې موږ کوي 15 ورځې موږ کو ګوري نه ښه نبی علیه السلام صحابه کرام ته وی ثعلبه یشیخ بصره و نظره دی خلاص سترګې پټوي لکه آنکھیں چرانے لگا ہے صحیح ہے کہ نہیں اوس ولې لګي ځکه ککړې شوي دي ګنده شوي دي سترګې لکه چې څلور ورځې وشلې بیا د هغې نه بعد امام الانبیا تپوس وکړو ثعلبه بیا ولې نه راځي بیا غایب شو بیا غایب شو نو پیغمبر خدا خپل د اصحابو تپوس وکړو که نه هغوی د الله رسوله موږ تپوس کوي چې لاړو یا رسول الله خو آخری حالاتو کې دی یتلفظ نفس الاخیری آخری سانس لے رہا ہے آخری سلگوں کے دے نبی علیہ السلام راز آئے یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا طلحہ زبیر فلنذهب رایتم او کی چلے منگزو تپوس کو لکا او چراغ نبی علیہ السلام دی ثعلبہ کورتا ثعلبہ پانډيري مانی پروت سری پانډيري پروت او دغه سانډيره دغه سانډيره په دې وخت کې لا خلکو څنګه هغه کې به سانډيره تک سره پروت لکا سبالخ مالخ تکیا لاندې نشي نبی علیہ السلام رایا او دارنګ سر طرف تک ناس او د هغه سر اوچته کو نبی علیہ السلام خپل پتون مبارک کې هو یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و حسن کہا صحیح ہے کہ نا دا ہر چاہتا نہیں ملے گی چیدی امام الانبیاء جسم وسرا ٹچ ملا شنو اور پہ حرام شو نبی علیہ السلامی باغ سری اور حرام دے چیزما جسم وسر وہ لگے دا صحیح ہے کہ نا امام سخاوی یو حدیث راول دے پا مقاصد حسنہ کی آکھ یو بزرگ انسان تابعی انسان محدث دے فقی دے غٹ عالم دے مجتہد دے او تابعی دے بزرگ دے تمرا کسل کال پورے دے اللہ اللہ کئی سبحان اللہ کئی او دے اللہ نہ فرمانی نہ کئی او دے سل کالو نہ بعد امام سخاوی دتے او مقام مرتبہ میلاوی گی نو صحابی رسول تا پا یو ذرا چہرے انور مانی میلاوی گی یو ذر نظر قتل سر روح انور تا جو بری کنوالی کم دے کے باغ لاسن راوڑے چکم لاسن دی امام الانبیاء مصافیہ کردا کم غوگونا بدے کم دے نراوڑے چکم کے پیامبر آواز گنجا شوے دے اڑکی دلے دے او کم دے نا بچے دے تک راوڑے آگا خبر آڑی چھ پیغمبر لعاب لگے دل دے کم دے نا باغ ستر کے راوڑے چھ خودی پیغمبر دیدار کر دے لکا صحابو خو نسبت تے پیغمبر سرا اعمال لحاظ سر نے خو نسبت تے پیغمبر سرا نظمہ عزتمند خبر میں دا کولا کہ نبی علیہ السلام راگے او ددوانا سر مبارک را اقبل مبارک پتن مانی کی ہو کلا چدتا ٹھنڈک برودت یخوال مخصوص شد ملاخ نبی علیہ السلام پتن مبارک تے اور آگے پیغمبر دوست دا سترگی پٹی کر دی سترگی نکلاوی خواہ سترگی بندی کر دی لکھ نبی علیہ السلام دا سے مسکیا کی گوما خودے پا آخری حالاتو کیوں بیا زنکدن حالاتی ولک نو نبی علیہ السلام چکلا دد چدے دا سر اخپل پتن مبارک کی خن ضرور و اخپل آغا سر و خوضاو سڑکیاو کی جو آغا کتارتاو نو نبی علیہ السلام یا سالبت سدی اکڑون زماری پتن ندی اخپل سر کتر وید اللہ رسولہ انہا در راس ملیان من الزنوبی دازما سر دی گناہ نہ ڈک دے دے ستا پا پتن مانی ستا پا غیگی لپار مناسب نہ دے ستا جولے کی دے مناسب ہو نہ دے لک نبی علیہ السلام لگے دے پس سر کی اللہ اسواو یہ محبت کی وجہ لکا اڑ کے بچے کے اندر سر کے وقتوں کی اللہ سوئی کنا داسی اللہ سواو محبت اور سرا آو دتوی ماذا تشتہی یا ثعلبہ اے ثعلبہ سے چاہت دے سے ارمان دے ماتا ویا نو ثعلبہ وہی اس طرح کی پٹی کڑوی اے دے اللہ سے اشتہی مغرب معرفتا ذنوبی مغفرت ذنوبی وید اللہ رسولہ زغانم چزما دا گناہونا معاف شی دلش وینزلش نبی علیہ السلام تو اے ثعلبہ ستا گناہونا اللہ دے عرش معلا نماف کری دی سبحان اللہ تاجے کلا گناہ کرے نو آو وقت ستا گناہ معاف شوئے کلا چیتا نادم شلے ذکر ندامت توبہ دا کنا ندامت سی جدے توہمہ دا کنا
او توبه داسې ده چې پښمان شلی کار دې پرېښو او پښمان شلی ستا ګناهونه الله دې عرش نه الله نه معاف کړي دي نو د هغه سترګې یو دم کلاو شلې چې کلاو شلې نو اوس خو پاک شي که نه اوس یې په پیغمبر باندې سترګې برابر کړي سبحان الله او چې څنګه په پیغمبر امام الانبیا باندې سترګې برابر کړي او آخري نظر یې وکړه نو هغه وکوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه یې ویلا او کلمه یې نصیب شو دنیا نه لا روح چې د کفس ینسرینا پیرینه پرواز وکړو روح یې والوت نو نبی علیہ السلام د انتهایی جذبې د وجه محبت مې علی زرد دې تیاروي چې زه دله خصوصي دوا وسکم اخلاص سره دوا کوم داسې دوا ولو کومه نبی علیہ السلام درد دل لرو زړه کې دا درد چې داسې دوا ولو کومه چې الله دې د جنت مستحق ویاله زر زر تیاروي صحابه کرام کفن دفن کفن کې ولګېدل غسل کې ورېدل په کټ باندې تیار کو برابر کو او چې کله د جنازه صحابه کرامو اوچت کړه نبی علیہ السلام روان دي یو صحابي وته ما لک تمشي على صدور قدمك یا رسول الله اے دې الله رسوله ما لک تمشي على اطراف قدمك یا رسول الله قدمونه په طرف رواني پانځ لګای او پورا بد خپل نه لګای ولی زینشتي نبی علیہ السلام اے زما صحابه دومره ملائک راغلي سالبه په جنازه کې چې نن ما محمد ته خپل لګول زینشتي یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو حسن کہا ایسا دی وجنا ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اغسے ہو کہ تربیت نہیں اغسے سو گناہ من خودی تا گناہ وو نا کہ ویو او بیا زنانه من استر کې لګې دي او بیا استر کې بند کړ دی او بیا دا دته تربیت تی امام الانبیاء نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وې چې ستر کې دي بچ کړي دوه خبرونه زکه چې دا تیر دی لکه دا ستر کې نظر چې دا تیر دی لکه دا نبی علیہ السلام د دې په حفاظت باندې ډېر لوی تاکید کوله ښا نو ګوره چې دې حد ته ورسېدل لکه نبی علیہ السلام دې زما صحابي کما صلات لغواړي جنت ته بس کوم آخري حالات تفصیل نکوم ښا اذا خفست لسانك من اثنين جب دی بچ کا دی دو خبرنا محفوظ کا سبحان اللہ الکذب والغیبت دی دروغنا او دی غیبتنا دی چا غیبت مکوا زکه غیبت داسې دی بل لکه انسان دی بل مسلمان رور وخی خوري او زکه دا زیات ګناه دی چې دې ته خلک ګناه وایي نه زنا ته ګناه وایي خو دې ته ګناه نه وایي او دې کې ډېر خلک مبتلا دي ډېر کم خلک دی چې هغه به دې شي نه چې دی بچ پي لک الله دې معاف کړي نو ګوره اصلاح کوي پیغمبر که نه درې خبرې وکړې که نه او په هر خبره کې دوه خبرې دي که نه نو که چې دا دې اپنا وکړې نو زندګۍ کې انقلاب راځي دې ته وایي اصلاح دې ته تزکیه نفس امام الانبیا داسې تزکیه کوي د صحابه کرامو صحیح ده که نه نو اوس مې درته عرضه کوو چې ځان بچ کا چې بچ کا د دروغ نه او دارنګې د غیبت نه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل حلقه درس کې غیبت باندې پابندي لګول وه کوفه کې چې هغه درس وکړه نه نو په هغې کې به هغه دا ویلي چې ګورې غیبت په نه کوئ غیبت په نه کوئ ځکه غیبت چې کوئ نو دا صحیح نه دی زما یې طرفه دې باندې پابندي دا هغه خپل په خلقه درس کې فقهاو به هغه سره ولکه په هغې کې دا پابندي لګول ولک لکه دلته چې وایي سیاسي گفتگو مت نه کریں که نه هغه وایي چې سیاسي کوئ که نه کوئ خو دا دغه به نه کوئ غیبت به نه کوئ غیبت به پرهیز کوئ دې نه لکه امام سفیان ثوری ډېر لوی عالم دی دې په 93 کې پیدا دی هجري کې د امام ابو حنیفه نه 13 سال دی کشر دی هغه په 80 کې پیدا دی نو دی غټ یو عالم نه چې دی یو غټ عالم دی دغه سفیان ثوری ته پوښ کړي دغه ابو حنیفه باره کې یا ابم یا سفیان ثوری ته امام ابو حنیفه باره کې څه کوې څه وایې نو هغه ډېر ښه سړی دی
خو بخیل دی. الله ابو حنیفه ته بخیل دی. یا خدا جو هغه سائل چې غاریان شو هغه زه خو ګورم چې هغه بخیل نه دی، خپل مال ولادت په طالبان باندې خرج کوي او چتا غریب سره نه پاتې شوی او دا شاګردان هغه پیدا کړ دي چې د حد نشي عبد الله مبارک دا هغه شاګرد دی خراسانی مروزی دیو ځل راغی یو علاقې ته نو الته شاګردو هغه شاګرد جیل کې نو د تاسو کو چې زما شاګرد هغه جیل کې دی ولی سو جنا یو وجه دا چې هغه باندې قرضې وي او قرضدارو جیل ته کړته لکه وی ښا بس لاړ جگہ قرضدار چې دې معلومه کوي ستا کرته وي او ته به آزاد کی وي او بس مال پیسې راکې زه به آزاد کوم نو عبد الله مبارک وته وی چې ځا پیسې در زرا کوم دی آزاد پیسې ول ور کړی هغه قرضې ختم دی آزاد چې آزاد کو نو بیا هغه جیل وال وته وی دغه شاګرد ته چې یو بوډا عالم راغلو عالمو معلومه ده چې هغه ستاب دې پیسې ورکړي بد عبد الله مبارک خراسانی دا ابن مبارک خراسانی وخا او دې ډېر لوی امام داسته چې په تمن چا جرح هم نه کړو سپورې ښا یو بګ عبد الله مبارک خراسانی دغه مبارک وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پابندی لګولو په غیبت مانی نو سفیان ثوری نه یو سړی عالم تپوس کوي یو عالم نه بل عالم نه تپوس کوي یو عالم په بارکی چې د ابو حنیفه بارکی سوای هغه ابو حنیفه خسړی لیکن د بخیل دی نو سائل وته زاریان بخیل پسې دی او خپل مال دولت په طالبانو خرچ کوي او په غریبانو په کونډو باندې خرچ کوي ته بخیل دی نو سفیان ثوری وته وینا استا خبرم سیدا او زما خبرم سیدا لګ وق پکې دا الله څنګه ته چې دې سخی دې سخی دې ځکه مال دولت ورګي چې بخیل دې ځکه دې خپل نیکي چالن ورګي دې غیبت نه کوي دې غیبت نه کوي ځکه چې سره غیبت کوي نو خپل اعمال روزي موجي دې بل پتل کې غورځي او دې بخیل پدې چې دې خپل اعمال بل چاله نه ور کوي اته چې دې سخی دې نو او سخی دې ځکه صحیح دې چې مال دولت خو دې ور کوي کنه ستا خبروم صحیح ده زمام صحیح ده نو دوی شیخ القرآن دغه کو تر زو لګو نو زمونږ استادان دي یاد شله یو څو شعرونه درځوي ما بیا اکتفا کوم ښا عبد الله شاعر زمونږ دي ټیکرای صحیح ده کنه او تاسو ته خپته ده چې جلسو کې با ولکا هغه د سوال لسمه صدای کې غټ علماء لاړل دنیا نه سوال لسمه صدای معنی غټ علماء اوچت شله او چې کوم چې په هغه معنی هغه اشعار وي په دې وګي کې ویلو او ورته بدا کې کو زبانه کیما هغه لوګو ماته یاد دي پورا خو یاد نه دي ناغوي سوال لسم صدای الله دې ارمان سوال لسم صدای الله دې ارمان او ځان سره ویړه خولي خولي عالمان سوال لسم صدای الله دې ارمان او ځان سره اوچت کړه خولي خولي عالمان یو دوی په تمنازو یو په پاکستان کې مفتی محمود بل شیخ القرآن یو د رب کور ته ورته بل تی واپس یو د رب کور ته ورته بل تی واپس غلام الله خان د حج نه واپس دوبۍ کې وفات شو تقریر په دوران کې بیا په پینډای په اچ دغه کې زوما پینډای په جنازه کې زوما او بیا سو رجل پوری بیا قبر نه خوشبو را روانه وا او خلک بدل راتله ادوب من کول ولی بوون کال د قران خدمت بوون کالا پیړل کنا امامو ته بیا میموتا صحیح کنا نو ګورا بوون کال د قران خدمت وی یو د رب ورته ورته بل تی واپس مفتی محمود روان او په نیوټان کې چې هغه ساو ختم مسلمان تحقیق کو تحقیق کو مسلې باندې کنه اور تکي عثمان وتعالى سي ولار دے هغه ولا پان ورکړو دا اخیر پان دی هغه کنه وخړه کنه او دی هغه نه بعد مفتی صاحب چې دې مونږه واړو په وخت کې لک او مونږه ورسېدو نیوټان ته لکا وی یو د رب ورته ورته بلتی واپس مفتی محمود روان بیت الله تا او دارم پینډه شی واپس او مهمانی پیلی نکړه سبحان الله علین کې روحونه مقام نعره تکبیر الله اکبر یعنی یو د رب ورته ورته بلتی واپس
مهمانی په لینو کړه سبحان یوسف بن اوری سے بنوار دی یوسف بن اوری سے بنوار دی منور نیو ٹاؤن دے تر قیامت کیا بات مفتی شفیع فیضی جاری دے او دی لانڈی دارالعلوم عمارت ماشاءاللہ اور عطا اللہ شاہ بخاری ویلی مفتی ہند خطیب ہند بن کے جوڑ شو مفتی ہند خطیب ہند بن کے جوڑ شو چیادی کے پا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ویلی غلام غوث سرحد غوث باہمت واہ 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 علیہم الرحمہ اللہ پر رحمتون لگی پدی علماء مارے آو پدی و بس کو سیدہ بس دواگانی کو بس زمانگو ملکا تاسو ایمان برابر شک برابر نشو اثر کی بڑاگان کارن دے اس دې خطیب چې ته دعاګانې کوي دې خطیب چې داري خطیب چې بولې